بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف اولین 77 نمبر درس دی. نن به موږ د امر معروف بانون خفیفه ګردان وایو. د امر معروف بانون خفیفه نون خفیفه هغه نون ته وایي چې کوم ساکن نون وي او د تاکید دپاره یوې صیغې سره لګېږي. یو صیغه کې زور پیدا کولو دپاره، یو صیغه کې قوت پیدا کولو دپاره، یو صیغه کې طاقت پیدا کولو دپاره یا نور تاکیدي نون خفیفه هم ورته وایي، نون ثقیله هم ورته وایي. نو اوس به دا نون ثقیله نون خفیفه چې دی همدغه د نون ثقیله په شانتې کار هم کوي او د نون ثقیله په شانتې لګېږي. بس د دې نه به امر معروف با نون ثقیله جوړو. نو دې سره به علامت مضارع د امر صیغه ولګي، د امر لام امر به ورسره ولګي او اخري حرف به ساکن شي. چې کوم باندې پیش وي به ساکن شي او چې کله ورسره نون خفیفه یا نون ثقیله لګي نو چې کوم ساکن وي هغه باندې به زبر ولګي. نو لیضربن معنا ده پکار دی چې هغه یو سړی ضرور وخل وکړي. پکار ده چې هغه یو سړی ضرور وخل وکړي، ضرور وهل وکړي. پکار دی چې یو سړی ضرور وخل وکړي. اوس د تثنیه مذکر غایب سره به لام امر ولګي او د لام امر نون ثقیله ختمي. ټیک شوه؟ خو د دې سره ګورئ لام امر خو بله خبره دې کې رښتیا دا واورئ چې دا نون خفیفه چې دی نون خفیفه دا د تثنیې صیغو سره نه لګي، د تثنیې صیغو سره نون خفیفه نه لګي. نو لیضربن او د جمع مذکر صیغو سره لګي. نو د جمع مذکر صیغو سره به لیضربون شو، لیضربون نه به اخره نه دا نون ختم کی او چې کله ورسره نون خفیفه لګي نو دا واو هم دې ختم کی. نو دا به شي لیضربون. پکار دی چې ټول سړي وخل وکړي، پکار ده چې هغه ټول سړي ضرور وهل وکړي. نو ګورئ د واحد مذکر سره ولګېده او د جمع مذکر سره ولګېده. نو د تثنیې چې څومره صیغې دي هغې ټولو ته مخې ته زه کراس راکاږم. د تثنیې او د جمع مؤنث دا وګوره جمع مؤنث دې صیغو سره نه لګي. دا وګورئ د تثنیې او د جمع مؤنث صیغې سره او د حاضر دې کوم د تثنیې سره نون خفیفه به ورسره نه لګي. نون ثقیله د ټولو صیغو سره لګي. نون خفیفه د څلور تثنیې صیغې سره وګوره تثنیه مذکر غایب، تثنیه مذکر حاضر، تثنیه مؤنث غایب او تثنیه مؤنث حاضر او جمع مؤنث غایب او جمع مؤنث حاضر. دې سره به نون خفیفه نه لګي او په مجهول صیغو کې نه لګي او په معروف کې مور سره نه لګي. خجی نو اوس د دوه د مذکر سره ولګي، د مذکر غایب سره لیضربن پکار دی چې هغه یو سړی وخل وکړي. بیا تثنیې سره نون خفیفه نه لګي، بیا جمع سره ولګي. لیضربن پکار دی چې هغه ټول سړي وخل وکړي. بیا د غایب مؤنثو کې یوې مؤنث سره لګي. نو د واحد مؤنث سره به لګي لیتضربن پکار ده چې هغه یوه ښځه وخل وکړي. پکار ده چې هغه یوه ښځه ضرور وخل وکړي، وهل وکړي. پکار دی چې هغه یوه ښځه ضرور وخل وکړي. بیا د تثنیه مؤنث غایب او جمع مؤنث غایب سره نون خفیفه نه لګي. اوس واحد مذکر حاضر سره به مونږه نون خفیفه لګو، خو اول به د دې نه مونږه د امر حاضر صیغه جوړو. علامت مضارع به ختم کو، اخري حرف به ساکن کو، اخري حرف هم ساکن کو. اوس په دا نه ویل کېږي نو سره مونږه حمزه ولګو او حمزه له به مونږ زیر ځکه ورکوو چې په عین کلمې باندې زیر دی. نو حمزه له به مونږه زیر ورکوو. نو اضرب معنا ده ته وخل وکړه، زه هم ته اوس ضرور وخل وکړه. نو د اخري چې کوم حرف ساکن دی د باندې به زبر ولګي او نون خفیفه ورسره ولګوه. نون خفیفه دا ساکن نون ته نون خفیفه وایي. اضربن معنا ده ته یو سړی ضرور وخل وکړه، ته ضرور وخل وکړه. یو سړي ته وایي ته ضرور وخل وکړه، ته ضرور وهل وکړه. بیا د تثنیه مذکر حاضر سره د نون خفیفه نه لګي. اوس د جمع مذکر حاضر سره لګي، خو دنه چې کله موږ د امر معروف ګردان جوړو صيغه جوړو نو موږ به علامت مضارع ختم کو او نون اعرابي به ختم کو او دې سره به مکه حمزه ولګو زیر والا
ٹھیک شو چې عین کلمه باندې زیر نو حمزه باندې هم زیر لګي او که په عین کلمه زبر وي بیا هم په حمزه باندې زیر لګي خو که په عین کلمه پیش نو په حمزه باندې پیش لګي ٹھیک شو نو اضربو معنا تاسو ټول سړي وخل وکي زم تاسو ټول سړي ضرور وخل وکي نو اوس په دې جمع صيغه دا واو او الف هم ختم کی ٹھیک شو دا واو او الف مې ختم کو باب خپل زبان دی قائم دا او دې صرف اخره کې نون خفيفه ولګي نو اضربون معنا تاسو ټول سړي ضرور وخل وکي تاسو ټول ضرور وخل وکي وهل وکي ٹھیک شو اضربن ته یو سړی ضرور وخل وکا اضربون تاسو ټول سړي ضرور وخل وکي د تسنیه سره نون خفيفه نه لګي ها بیا د واحد مؤنث حاضر سره وا دینه چې کله موږ د امر صيغه جوړو علامت مضارع به ختمه کی حمزه ور سره ولګي او چې علامت مضارع ختمه نو اخیرا نه بدون اعرابي ختميږي بیا پکې یا پاتې شو دا یا موږ ګولو لګو اضربي معنا ده ته یو خزه وخل وکا د اضربي نه چې کله ز نون خفيفه ور سره لګوم تاکید پکې پیدا کوم نو بیا به د ایام ختمه کی صرف نون خفيفه ور سره ولګي اضربين معنا ده ته یو خزه ضرور وخل وکا ته ضرور وهل وکا ٹھیک شو نو دې سره نو اوس د تسنیه مؤنث حاضر سره او جمع مؤنث حاضر سره نون خفيفه نه لګي اوس واحد متکلم سره نون خفيفه لګي اضرب معنا د زوخل کوم یا به حکم نو زه د دینه د امر صيغه جوړول غواړم نو کله چې د امر حاضر صيغه کې دغه سره د شپږ د غایب صيغو سره لام امر لګي او د متکلم صيغو سره لام امر لګي نو اول به دې سره زه لام امر لګوم لام امر زیر وی په لام امر او اخیری حرف به ساکن شي او لاضرب معنا په کار دی چې زه وخلو کوم او زه په کار دی چې زه ضرور وخلو کوم تاکید پکې پیدا کوم نو دې چې کوم حرف باندې جزم دی هغه به زبر ورکوم نون خفيفه ور سره اخیره کې ولګوم لاضربن معنا په کار دی چې زه ضرور وخلو کوم په کار دی چې زه ضرور وهل وکم نظر په معنا ده مونږ دوا یا ټول سړی یا خزي وهل کو یا به وکو زه د امر صيغه جوړوم نو لام امر ور سره ولګوا او اخیری حرف ساکن کې لنظر پکار دې چې مونږ وخل وکو اوس پکې تاکید پیدا کول غواړم نو چې راکم حرف باندې جزم ویدنه به زبر ورکی او نور خفيفه ور سره ولګوا لنظربن معنا پکار دې چې مونږ ضرور وخل وکو چې مونږ ضرور وهل وکو نو دا مونږ سره د امر معروف باندې خفيفه گردان شو نون خفيفه د تسنیه سلور صيغو سره نه لګي او د جمع مؤنث دو صيغو سره نه لګي نو شپږ صيغو سره نون خفيفه نه لګي او اته صيغو سره نون خفيفه لګيږي نو بیا په کلام امر مورګه ليضربن پکار دي چې هغه یو سره ضرور وخلو کی ليضربن پکار دي چې هغه ټول سړي ضرور وخلو کی لتضربن پکار دي چې هغه یو خزه ضرور وخلو کی اضربن پکار دي چې تز ضرور وخلو کی نه پکار به دې کې باندې ځکه لام امر معنا پکار دی او دې کې لام امر نشته نو اضربن معنا ته ضرور وخلو کا او اضربن معنا تاسو ټول سړي ضرور وخلو کوي اضربن معنا ته یو خزه ضرور وخلو کا او بیا د تسنیه جمع سره ناراضي مؤنث هغه تا بیا لاضربن پکار دې چې ضرور وخلو کوم لنضربن پکار دې چې مونږه ضرور وخلو کو نو دا مونږ سره د امر معروف باندې خفيفه گردانو داخل طریقې سره یاد کړئ شي نو ان شاء الله ټول عمر به بیا نه یریږي په قران کې به څونه صيغې وي د امر معروف بانون خفيفه یا بانون ثقيله ان شاء الله به موږ حل کولای شو ليضربن ليضربن لتضربن بیا اضربن 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 لاضربن لنضربن دا موږ سره د امر معروف بانون ثقيله خفيفه ګرځانو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام